فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. دا سورة آل عمران دے او دا آیات نمبر دے 64 او 65 دے. قل ورتوا یا اهل الكتاب اے کتاب والو تعالوا راشی الى کلمت وی خبرتا سواء چې برابر ده بیننا و بینکم په منځ زمون او په منځ تاسو کې هغه دا ده چې الله نعبد الا الله چې بندگی به نه کوو مګر د یو الله ولا نشرک به شیئا او نو برخداران جوړو د هغه سره هیڅ شی ولا يتخذ بعضنا بعضا او نه بنسی بعضی زمون بعضو لرا اربابم خدایان معبودان من دون الله سوا د الله نه فإن تولوا نو کچر د دی وګرځیدل فقولوا اشهدوا نو ورته ووایي چې ګواه شئ بأننا مسلمون چې یقینا موږ مسلمانان یو. یا اهل الكتاب ای کتاب والو لم تحاجون فی ابراهیم ولی جګړې کوي تاسو په باره د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التورات والانجیل او نه دی نازل کړی شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر وروستو د هغه نه افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه او د سوچ نه کار نه اخلئ. مخکې د عیسایانو سره د مباهلې خبره وشوه چې هغوی ته دعوت وشو د مباهلې چې تاسو دلایل نه منئ نو بیا راشئ چې مباهله وکړو. نو دیو د مباهلې نه چې دی نو عیسایان وتښتېدله نو اوس دیو ته دعوت ورکړی کېږي توحید طرف ته خالص توحید ته چې ای اهل کتابو د مسله د توحید دا ومنئ دې ته چې دی نو دعوت دی او دا کلمه چې تاسو زموږ او تاسو په منځ کې برابر ده د توحید خبره تاسو یې منئ موږ یې منو او دا د عدل خبره هم ده د توحید دا خبره دا د عدل خبره هم ده. نو د آیات مقصد دا ده چې توحید خبره اتفاقی ده. د آیات مقصد څه دی چې د توحید خبره اتفاقی ده او دا د عدل او د انصاف خبره ده. نو دا به کې بیانېږي او د دې ځګینه واله تر آیات نمبر 101 پوری په دې کې دا د سورت درېمه حصه ده. د دې ځینه واله در آیات 101 پوری دا د سورت درېمه حصه ده. په دې کې اثبات د صدق رسول له او 14 خباستونه د اهل کتابو بیانېږي ذکر کیږي او دا غوی د سلورو شبهاتو جوابات کی په دې حصہ کې. نو یا اهل الكتاب قل ورته ووایه یا اهل الكتاب ای کتاب والو کتاب والا چاته وایي یهودیان او عیسایان. نو دلته مراد عیسایان دي. تعالوا راشئ په دې تعالوا مطلب دا ده چې راشئ ته چاته وې دلته راشي نو تعال به ورته وې خو به تعالو کې دننه معنی ګوره د اوچتوالي پرته ده اعلی معنی پکې دننه سره د اوچتوالي چې راشئ چې دا خبره ومنئ نو اوچت به شئ په دنیا کې به هم اوچت شئ او آخرت کې به چې دی نو هم اوچت شئ الی کلمت یوې خبرې ته سواء چې برابر ده یعنی په اعتبار د تسلیم چې تاسو یې منئ چې الله زموږ هم خدای دی او ستاسو هم دی الله زموږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی او دا د عدل خبره هم ده.
چې برابر ده سواء چې برابر ده بیننا و بینکم په مین زمون کې او په مین تاسو کې بیننا نه مراد مسلمانان دي او د و بینکم نه مراد اهل کتاب مراد دي چې يهود دي او عیسایان دي نو دا څنګه برابر ده نو زمون په قران کې هم د استادو په تورات کې هم ده او د هندوانو مذهبي کتابونو چې راولټه نو پای کې هم د توحید خبره ده او دغه شان دی وسنه انجیل چې وګوري نو پای کې هم دا خبره ده نو دا خبره څه ده اتفاقی ده دا د توحید خبره اتفاقی ده نو راشي دا ومنئ چې تاسو یې ومنئ او مونږ یې ومنو نو دې کې دعوت ته ښه دعوت ته چې دې خبرې ته راشي او کله یې ته داسې خلکو سره بحث کې چې د هغوی عقیده چې دی نو بدلی نو د هغوی سره و بحث په مشترکاتو باندې کې مشترک یو خبره ده نو راشئ په دې باندې چې دی نو خبره کوو ډاکټر ذاکر نایک نه دی هغه عالمي مبلغ دی هغه وایي زه چې د عیسایانو یهودیانو سره خبره کومه نو زه سره په دې آیات باندې خبره کوم چې دا زموږ او ستاسو په منځ کې مشترکه خبره ده راځئ چې کینو تاسو یې منئ مونږ یې منو راځئ مسلمانان شئ او دغه شان دی کې نبی علیہ السلام چې عیسایانو بادشاهانو ته خطونه لیږلو نو په هغې کې دا آیات لیکلو قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم هرقل ته چې کوم خط لیږلی و د روم بادشاه ته او دغه شان مقوقس ته او نور بادشاهانو ته نجاشي ته د عیسایانو نو دیو ته په خط کې دا آیات لیکلو چې دا دې خبرې له چې دی نو راشي د توحید خبره زموږ او ستاسو منځ کې دا اتفاقي ده او د عدل خبره ده او د ایران چې کوم بادشاه و پارس بادشاه کسرا نو هغې ته دا آیات نو لیکلی ځکه چې هغه مجوسی و کافر و مجوسی و اهل کتاب هغه نه و نو چې کوم اهل کتاب و نبی علیہ السلام به هغوی ته چې دی نو په خط کې دا خبره لیکله نو د سواء معنی ده چې دا د عدل کلمه ده د توحید خبره سیده خبره ده د حق سره چې دی نو برابره ده او کم چې د شرک خبره ده نو هغه د حق سره برابر نه ده پای کې د حق نه چې دی نو کوږوالی دی او د توحید خبره نه ده د سیده خبره ده د حق خبره ده نو الله نعبد کلمه وا خبره دا ده الله نعبد الا الله چې بندگی به نه کوو مګر د یو الله توحید په دې آیات کې درې وانه توحید دی توحید ربوبیت توحید الوهیت او توحید حاکمیت نو دا عقیده بنیادی شی دی ښه عقیده نه ده دا بنیادی شی دی چې عقیده دې نه و نو ایستله چې دی نو پیدا نه درکوي یهودیت او عیسایت دې نشي خلاصولی عقیده د توحید به دې چې دی نو خلاصوي یو عالم د عقیدې مثال داسې ورکړی دی چې د بانډې نه یو سړی راشي خاریې ته چې په خاریه کې دی وګوري نو سکول دی او د سکول ماشومان په قطار کې ولاړ دي او هغوی ته چې دی نو انعامونه میلاویږي څه ورته میلاویږي انعامونه نو دا د بانډې سړی راغی چې ویې کتله چې خلکو ته انعامونه میلاویږي نو راشي زم په قطار کې ودرېږم نو دیم په قطار کې ودرېدو نو هر یو طالب علم راځي او هغې ته خپل انعام چې دی نو میلاویږي خو چې کله د دې سړي نمبر راغی نو د دې نه تپوس وکړو چې ستا سره شناختي کارت شته نو دی وویل چې زما سره خو شناختي کارت نشته نو دې د انعام چې دی نو میلاو نشي نو پته ولګېده چې دغې هلکانو سټوډنټانو دغلته یو کال سبق ویلی دی او محنت یې کړی دی او هغه رجسټر دی د هغوی سره خپل کارډونه دي نو هغوی ته به دا انعام میلاویږي نو دغه شانتې کې مثال د دې عقیدې د توحید دا چې ته آخرت ته لاړ شي
او ستا سره دا عقیده نه یو، دا بطاقه در سره نه یو، نو هلته به ته محرومه شي، هلته درته څه نه میلاویږي. او یا مثال د یوې کارخانې دی، کارخانه کې خلک لګیا دي کار کوي، د پانډې نه یو سړی راکوشو چې خلک یې ولیدله چې په فیکټرۍ کې او په کارخانه کې کار کوي، نو اوس ته دیم په کار باندې شروع یې وکړه، کار یې شروع کړو. ورځې تېرېدلې ایک تاریخ راغی، نو خلکو ته تنخواګانې میلاوېدې، نو دا کومه کس چې راغلی دی نو هغه هم پکې راغی، په قطار کې ودرېدو چې ما ته هم تنخوا میلاو شي. نو د هغې نمبر چې راغی نو هغې ته چې دی نو څه میلاو نه شو. نو هغه مالکانو ورته وویل وایي دې خلکو ته خو مونږ ویلو چې کار کوئ، نو تا ته چا ویل دي؟ دا خو دلته رجسټر دي، دلته خو د دوی نومونه لیکلی شوي دي، ستا خو په دې کې نوم نشته. نو دغه شان به هغه سړی چې عقیدې نه یو او قیامت ته لاړ شي، نو هغه به هم دغه شانته کې محرومیږي لکه څنګه چې دا سړی محرومه شو چې کار یې وکړو او تنخوا ورته چې دی نو میلاو نه شوه. نو عقیده ګورې بنیادي شی دی ښه، نو په بل څه باندې نه خلاصېږي، نجات په توحید په عقیدې باندې دی. نو هغه عقیده دا ده چې الله نعبد الا الله، چې بندگی به نه کوو مګر د یو الله، ولا نشرک، او نه به برخداران جوړو، نه به حصهدار جوړو، به د هغه سره شیئا د څه شي، د هغه سره به شرک نه کوو، حصهدار به ورسه نه جوړو. په شیئین کې دا هر څه شی راغی، که هغه انسان دی، که هغه ملائک دی، که هغه جن دی، که هغه حجر دی، شجر دی، که هغه هر څه شی دی، د الله سره به چې دی نه شریک کوو. نو په یهودیانو کې څه شرک و، ښه په اهل کتابو کې شرک راغلی و، نور دیو ته د توحید تعلیم ورکړی شوی و. ولا یتخذ، او نه بنیسو بعضنا بعضې زمونږ بعضن بعضو لره اربابا معبودان من دون الله، ما سوا د الله نه. یو شرک په دیو کې دا و چې دیو عزیر علیه السلام یهودیانو د الله سره چې دی نو شریک کړی و، او په عیسایانو کې شرک دا و چې عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلو. او دریم په دیو کې دا مرض و په یهودیانو اهل کتابو کې چې دیو خپل مشران او لیډران او علما د هغې نه چې دی نو ارباب جوړ کړو، ارباب خدایان، چې هغوی به ورته وویل چې دا شی حلال نو هغه به حلال ګڼلو، او چې دا حرام نو هغه به چې دی نو حرام ګڼلو. نو دا څه شی دی؟ دا معبودان دي. د دې په سوره توبه کې چې دی نو تفصیل راغلی دی، هلته سوره توبه کې آیات نمبر 30-31 وګوره. وقالت اليهود عزیر ابن الله، یهودیان وایي چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی. وقالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا وایي چې عیسی زوی د الله دی، دا د دیو شرک دی. ذالک قولهم بافواههم، دا د دیو د خلو خبرې دي بې دلیله. او ورپسې آیات پسې وګوره 31 نمبر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، نیولې دیو مولیان خپل او پیران خپل اربابا واکداران د شرع، حاکمان د حلال او د حرامو، من دون الله ما سوا د الله نه، والمسیح ابن مریم، او عیسی زوی د مریم لره. هغې ته خو ارباب نه ویلو خو اله یې ورته ویلو. وما امروا، او دیو ته حکم نه و شوی، الا لیعبدوا اله واحد، مگر د دې چې بندګي وکړي د یو اله، د الله بندګي وکړي، د توحید تعلیم ورته ورکړی شوی، حکم ورته شوی، لا اله الا هو، چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه، سبحانه پاک دی الله، اما د هغه څه نه یشرکون چې دوی ورسره چې دی نو شریک کوي. نو دا دوه مرضونه په چا کې وو؟ په اهل کتابو کې وو، چې یو یې خو شرک کړی او دویم یې خپل مولیان او لیډران او علما د دې نه چې دی نو ارباب جوړ کړو. نو الله نعبده، چې عبادت به نه کوو د عیسی علیه السلام به عبادت نه کوو، د عزیر علیه السلام به عبادت نه کوو،
ولا نشرک به شیئا او نه به چې دی نو د هغه سره څوک شریکو شریک به ورسره نه جوړو نه پیغمبرو نه عیسی علیه السلام نه عزیر علیه السلام نه اولیاء نه د عیسی علیه السلام مور دا به ورسره شریکان نه جوړو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه بنیسي بعض زمون بعضو لره معبودان شارعان سوا د الله نه واقداران د شرع دا حدیث دی چې امام قرطبی هم راوړی دی او تفسیر احسن الکلام کې هم دی او روح المعانی چې دی نو دا حدیث راوړی دی چې عادی ابن حاتم چې دا راغی نبی علیہ السلام ته او دا آیات چې دی نو ولوستلو دا عادی ابن حاتم دا د حاتم طایی زوی دی د عربو خو بیا عیسائی شوی و او بیا وروستو چې دی نو دی مسلمان شو نو راغی نبی علیہ السلام ته وایي چې په مونږ کې خو شرک و خو مونږ خو خپل مشران او لیډران او مولیان خدایان نه دي جوړ کړي او الله وایي چې تاسو خپل مولیان او مشران او لیډران دا خود دې د تاسو خدایان ویلي دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویله چې هغوی به کوم شی حلال کو نو تاسو به حلال ګڼلو که نه او هغوی به چې د ځان نه یو شی حرام کو نو تاسو به چې دی نو هغه حرام ګڼلو که نه وی او وی دام هم کړلی نو وی دغه خدایان دي که نه دغه ارباب دي که نه دغه خدایان دي چې حلال و حرام به څوک مقرره یو دا به الله مقرره یو دا بل چاته دا اختیار نشته او نه به چې دی نو دا اختیار بل چاله چې دی نو ورکې په انسانانو کې نو چې دا اختیار دی بل چاله ورکو نو دغه د ځان لپاره چې دی نو معبود او خدای جوړ کو دا د انسانانو کار نه دی او دا مشران د مشرانو خبره به خو منو مشرانو خو په هغه ځای کې به نه منو چې په کوم ځای کې الله خفه کېږي او رسول خفه کېږي نور ټیک خبره خو منو ده پکار دي خو چې کله هغوی د الله او د رسول د خبرې نه اخوا رواني نو بیا به چې دی نو خبره نه مني نو دغه شرک دی چې خلک خپل لیډران او مولیان او پیران چې دی نو حاکمان وګرځوي او ته چې ورته وایې چې تاسو قانون زموږ دپاره مقرر کو نو دغه به زه قانون منمه مغربي جمهوریت نه دی مغربي جمهوریت دا بدترین شرک دی د پاکستان جمهوریت نه یادومه دلته خو چې دی نو بالادستي قرآن او سنت ته حاصل ده خو هلته خو چې دی نو نه ده حاصل که نه هلته قرآن او سنت ته بالادستي نه ده حاصل دلته د قرآن او د سنت خلاف حکم نشي پاس کېدی قانون او هلته چې دی نو انسانان حاکمان جوړ کړل چې انسانانو څه قانون جوړ کو جقه به قانوني انسانانو نه حاکمان جوړ کړل حاکمان نو دغه بدترین شرک دی او دا به چې دی نو پیژني ښه چې خلک سړی خلکو له چې دی نو اختیار ورکړي فإن تولوا نو که دیو اعراض وکړو وګرځېدل د څه نه اعرضوا عن التوحید د توحید نه چې دی نو دیو واوړېدله نو فقولو نو صفا اعلان ورته وکړه ورته ووایه فقولو اشهدو نو ورته ووایه چې ګواه شئ بأننا مسلمون چې یقینا موږ مسلمانان یو بأننا موحدون چې مونږ توحید والا یو مونږ مسلمانان یو مونږ چې دی نو تابعدار یو بیا ورته دا اعلان وکړه نو کله چې دلایل واضح شي او چې یو سړی بیا هم چې دی نو خبره نه مني حق ورته واضح شو او بیا هم خبره نه مني نو ته به ورته بیا خپل مسلک واضح کې چې زه مسلمان یم او بس ته چې نه منې جمعه منه خپله خبره به ورته چې دی نو واضح کې چې زه خو توحید والی یم که ته یې اوس منې او که نه منې اوس په دې بل کې بل آیات کې یا اهل الکتاب په دې کې د دیو دویم خباست ذکر کیږي د یهودیانو دویم خباست هغه خباست دا دی چې دی ویله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو او ابراهیم علیه السلام سو هغه یهودي و او هغه عیسایانو به ویله چې هغه عیسایي و ابراهیم علیه السلام باندې دروغ ورتړله
نو د هغې جواب کیږي چې د ابراهیم علیه السلام نه خو ډېر مخکې ابراهیم علیه السلام خو ډېر مخکې تېر شوی دی او تورات او انجیل چې دی نو د هغې نه خو چې دی نو تورات د 1000 کاله پس چې دی نو نازل شوی دی او انجیل چې دی 2000 کاله وروستو نازل شوی دی او د هغې په زمانه کې یهودیت او عیسایت چېرته و نو تاسو په ابراهیم علیه السلام باندې چې دی نو دروغ ورتړی دروغ دا د دوی غټ دروغ دی د اهل کتابو د عیسایانو چې ابراهیم علیه السلام یادوي چې دا یهودي و نصراني و یا اهل الکتاب ای اهل کتابو ای یهودو عیسایانو لم تحاجون تاسو ولې جګړې کوئ په ابراهیم په باره د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التورات او نه دی نازل کړی شوی تورات والانجیل انجیل الا من بعده مگر وروستو د هغې نه دا خو ډېر وروستو چې دی نو نازل شو دی او د ابراهیم علیه السلام په دور کې دا نه و ښه ابراهیم علیه السلام په 2000 قبل مسیح کې تیر شوی دی د ابراهیم علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې 2000 کاله چې دی نو فاصله ده او د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې 1000 کاله چې دی نو فاصله ده نو چې دومره مخکې هغه تیر شوی دی او تورات انجیل د هغې نه وروستو راغلی نو دا څنګه چې دی نو تاسو په هغې باندې دروغ وراړوئ چې هغه یهودي و نه و او نه نصراني و بلکې مسلمانان وی هغه حنیف و حنیف الا من بعد مگر وروستو د هغې نه افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ آیا تاسو سوچ نه کوئ یعنې دا کم کلام چې تاسو کوئ د ابراهیم علیه السلام په باره کې دا د عقل خلاف دی چې مخکې هغه تیر شوی دی او تاسو چې کم دین وروستو جوړ کړی دی نو د هغې نسبت چې دی نو ابراهیم علیه السلام ته کوئ نو دا خو د عقل خلاف خبره ده بس دی جی قل ورته ووایه اهل الکتاب ای کتاب والو ای اهل کتابو تعالو راشئ الی کلمت یوې خبرې ته سواء چې برابره ده یعنې په اعتبار د تسلیم تاسو یې منئ او موږ یې منو بیننا په منځ زمونږ کې و بینکم په منځ تاسو کې الله نعبد الا الله هغه دا چې بندګي به نه کوو مګر د یو الله ولا نشرک به شیئا او برخداران به او حصهداران به نه جوړو د هغه سره د هیڅ شي نه عیسی علیه السلام او نه عزیر علیه السلام او نه نور ولا یتخذ بعضنا بعضا او نه به نیسي بعضې زموږ نه بعضا بعضو لره ارباب معبودان خدایان واکداران د شرع من دون الله سوا د الله نه او امام رازی په کې دام لیکلی وکانو یسجدون احبارهم دیو به خپلو معبودانو او دی خدایانو مولیانو ته سجدیم کولې سجدې داسې خدایان یې ته جوړ کړو فإن تولوا نو که چېرته دې وګرځېدل له توحید نه نو فقولو اشهدو نو ورته ووایي اعلان ورته وکئ صفا چې ګواه شئ بأننا مسلمون چې یقینا موږ مسلمانان یو یا اهل الکتاب اهل کتابو لم تحاجون تاسو ولې جګړې کوئ په ابراهیم په باره د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التورات نه دی نازل کړی شوی تورات والانجیل انجیل الا من بعده مگر وروستو د هغه نه افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ بسم الله الرحمن الرحیم قل وتوایه یا اهل الكتاب اهل کتابو تعالوا راشئ الى کلمة وی خبرې ته سواء چې برابر ده بیننا په منځ زموږ کې و بینکم او په منځ تاسو کې الله نعبد هغه دا خبره ده چې بندګي به نه کوو موږ الا الله مگر د یو الله ولا نشرک به او صدار نه جوړو د هغه سره شیئا هیڅ شی ولا یتخذ او نه به نیسي بعضنا بعض زموږ نه بعضا بعض لره